یوه ورځ یو قرغه چې نوم یې و تورنجه ډېر تږی شوی او د اوبو په تلاش کې اخوا دېخوا ګرځېده. نو مولا دې وپېرې غرکه، نو اخوا دېخوا ولې ګرځې؟ خو سمدستي لاړ شه تالاب ته هلته وڅښه. خو خیر قیصه به جاري ساتو. نو تورنجه چې لاندې وکتل یو غټ کور مخې ته منګی پروت و. نو ده دا سوچ وکړو کیدای شي په دې منګه کې اوبه وي. نو سمدستي پسې راکوز شو. نو تورنجه چې په منګي کې ناست او لاندې وکتل نو په منګي کې اوبه ډېرې کمې وې او د ده خوله ورته نه رسېده. نو تورنجه د ځان سره وویل لکه دا څه غول یاره، د کور مخې ته منګی پروت دی غم خالي، د دې کور والو د خدای بېخه بوټان وباسي ظالمانو چې بهر منګی ږدي نو کم سې کم ډک خو ږدئ که نه چې ته د الله بنده به راځي اوبه څښي ستاسو به ثواب وشي. د شون پړک زامنو ده دا سوچ کوو چې لاندې چاټۍ غوسه شوه. د بوتل بچیه تورنجه هسې غویمه دې راغستل له خو زره څه مسله حل کوو رکېږه. تورنجه دا وي او ځان یې څه ټاټیکل جنګول شروع کړو او سوچ یې کوو چې په دې کې وله سوچ راغی آیډیا. نو د منګي په خوا کې کمرې وې نو دې لاړ یو کمر یې راغسته او دې چاټۍ ته یې غورځوه. نو د کمرو سره چاټۍ لږ لږ ډکېدو او اوبه بره راختې. نو کله چې چاټۍ د کاڼو ډک شو نو لاندې اوبه بره راوختې او قرغه ښه په سور کې اوبه وڅښلې. نو کله چې قرغه تورنجه ځان ښه موړ کړو نو وروره ښه په سور کې واروت او د ځان سره یې وویل څنګ چلې منې که نه منې، تاسو هم زما په شان د دماغونه کار اړئ نو هره مسله به درته اسانېږي. تش په د کدو په شان نه کښېنئ که نه غرق به